محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه مسلمان انسان چې کله هغه ته مرګ راځي چې هغه خپل ژوند ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو موافق او د محمد رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړی وي نو هغه لپاره به قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وي. هغه به په عالم برزخ کې ډېر خوشحاله وي لکه چې د بخاري حدیث دی چې کله هغه په زغرده باندې جواب ووایي چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، زما نبی محمد رسول الله دی، نو الله به بلاکیف ورته ووایي نارې به کړي چې ان صدق عبدي، زما بنده رښتیا ویلې، فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. دې ته د جنتیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځوئ او د دې قبر به دومره آزاده شي تر څو چې د دې د سترګو نظر لګیږي او هغسې به ویده چې هغه به څوک د خوبه نه راپورته کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تشبیح هم ورکړی. نو ته حشره پورې به په هغه باندې هیڅ کومه ستونزه نه او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو فجایعو فحاشیو کې مبتلا وي، د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا موږ ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من ربک و ما دینک و من نبیک، هغه به وایي لا ادري، زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي، دین څه ته وایي، نبي څه ته وایي. نو الله به ووایي چې ان کذب، دې دروغ ویلې، فافرشوه من النار والبسوه من النار، دې دروغ ویلي، تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي. رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پښتۍ به په نورو پښتیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي، محض یو تنفس وکړي، تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نه شي. نو دا معذب په دې باندې سخت حالات تېرېږي. نو د مرګ نه پس لومبنۍ دوره چې د هغه د عالم برزخ دوره ده چې بیا به دا د قیامت د قایمېدو پورې وي که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړی، د خپل د ژوند په تیرولو کې تل لپاره د خپل رب رضا لټولي، نو قبر به هغه لپاره جنت وي، آرامه به وي. او هغه انسان چې ژوند په منکراتو کې تیر کړی وي، د الله د اوامرو د احکامو نه یې په سرغړونه کې تیر کړی وي، نو قبر به هغه لپاره د جهنم کنده وي. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په عالم برزخ کې چې څومره لویه موده ده په دې کې هم خپل رب ته موږ کامیابه اوسو. الله دې موږ تاسو تل لپاره کامیابه لري. دویمه دوره چې وروسته د مرګ نه په انسان باندې راځي هغه د عالم حشر دوره ده چې هغه د میدان حشر په ورځ، یعنې د حشر په ورځ موږ او تاسې د الله رب العزت حساب او کتاب ته د خپلو قبرونو نه راپورته کیږو. د آخرت په ورځ چې الله رب العزت چې کله ټول مړي بیا ژوندي کي، ټول کائنات ژوندي کي، نو هغه کسان چې مړه شوي په هغو باندې دا دویم دور ده چې شروع کیږي او تر حساب او کتابه پورې به دا دویم دور را روان وي. او دا موده هم ډېره اوږده موده ده، ډېره اوږده موده ده چې د الله کلام په خپله موږ ته دا بیان کړې ده چې هغه فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. د عالم حشر یوه ورځ به 50,000 کاله وي او دا معلومات هم نشته دی چې څومره ورځې به په انسان باندې تیریږي. او هغه کسانو چې خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو موافق تیر کړی په دنیا کې، هغو دپاره هیڅ د یېرې خبره نه ده، هغو دپاره دا ژوند ډېر مختصر ژوند دی. د دې آیت په تفسیر کې په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی چې مؤمن دپاره به دا ورځ دومره مختصره او لنډه وي لکه څومره چې د ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې وخت کې څومره وخت دی. نو اوس موږ او تاسې په دنیا کې 80 کاله یا 80 کاله یا 100 کاله یا 120 کاله ژوند کوو. اوس د دې مقابله تاسې د عالم حشر د اوږدوالي په مقابل کې تاسې اندازه کړئ چې هغه څومره وخت دی او دا څومره وخت دی. او په مؤمن باندې به هیڅکله سخته نه وي. اولته به د رب العزت حساب هم شروع وي، د الله رب العزت کتاب به هم شروع وي. هلته به رب العزت زره زره حساب کوي، څوک به د الله د حساب نه